گرم دے بازار د دنیا ویخ شک سودا کوي خدا ملګری ته پوښ کړه د خپل د پټو مسله مې ده د دې لپاره سو وظیفه راته وښایه دا مانزه دا درود شریف اللهم صل انك حمید مجید پورې دا هر مانزه پسې یولس پیرې وایه او ځان پې دموه الله به دې ښه کړي دا بل سوال د زکات ورکولو په وخت کې به هر کس ته ویل پکار وي او نه بس دا ستا د زړه سره تعلق ساتي زړه کې به بس نیت راولي چې دا زکات دی چاته وایم بعضې سړی داسې وي چې تا هغه له زکات ورکې نو هغه شرمنده کېږي نو دا وله خیر د ښکاره بعضې کس له مه ورکوه سپین روبی کسي ظاهر چې کوم دی نو هغه ښه ښکاري مالدار ښکاري خو مالدار نه نو د دې ټکي ویل ضرورت نشته چې دا موږ پښتانه وایي دا د الله په مال کې قبول کړه دا مال ټول د الله دی دا چې کوم تا سره پاتې دی او کوم د زکات کې ورکړه دا ټول د الله مال دی خدای درکړی دی نو دا د دې ضرورت نشته نیت پکاري نیت چې کوم دی هغه د زړه سره تعلق ساتي نو یا د وخت نه پیسې بیلې کېده په بیل جیب کې بس چې چاله ورکې نو هغه پیسې ورکوه به تا نیت کړی په وخت باندې او یا هر چاله چې ورکې په هغه وخت کې نیت کوه دا خو دا سوال زمونږ خو دا طریقه ده چې مونږ اختلافي مسلې په دې کې نه کوو دا ملګري تپوس کړی چې رفع یدین مانځه کې دا لاس پورته کول دی رکوع لذي دا احادیث موجود دي او د رفع یدین احادیث موجود دي او د نه رفع یدین احادیث موجود دي مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې څلور مذهب حق دي امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې رفع یدین نشته او د امام احمد ابن حنبل او د امام شافعی رحمه الله په نسبت نشته او اختلاف چې کوم دی په اولویت غیر اولویت کې دی په فرضیت کې نه دی په وجوب کې نه دی په سنتیت کې نه دی بس په د امام سے په نسبت لاس نه پورته کول مانځه کې څومره سکون وي دا بهتر دی او د هغې په نسبت لاس پورته کول دی دې کې اختلاف ته ضرورت نشته دا سعودي عرب نه ملګري تپوس کړی دی چې لاک ډاون په وجه باندې مونږ په دیره کې یعنی کوم ځای کې چې مونږ اوسېږو هغې کې په جمع مونځ کولی شو او دا سوال بار بار مونږ ویلی دی بلکل په جمع باندې مونځ کولی شي جوماتونه هلته بند دي تالې ورته لګېدلي دي لہذا په خپله دیره کې چې کوم دی نو په جمع باندې مونځ کوئ الله پاک به درله ثواب پوره درکوي دا اقامت کې څه الفاظ پاتې شي نو که مثلا داسې وي چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا یو ځل وویلی شي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله یو ځل وویلی شي داسې حي علی الصلاح دا که یو ځل وویلی شي یو پاتې خیر دی اقامت کېږي مونځ کې څه نقصان چې کوم دی نه راځي ښه دا وایي چې سعودي عرب کې جوماتونه بند دي د وړوکي اختر مونځ څنګه ده د وړوکي اختر د مانځه دپاره د شرایط دي او هغه په دیره یا په بل ځای کې نه کېږي بس تاسو به د وړوکي اختر مونځ پاتې ممکن ده چې څه انتظام ورله هغې هم کړي څه یو ځای کې جوماتونو کې یا څه کې ورله انتظام هم کړي خو چې امام نه وي خطبه چې کوم دی نو پکې نه وي نو هغه مونځ چې کوم دی نو د اختر تاسو نه شئ کولی دا یا الله ویل مونږ یا الله ویل او بالکل یا الله حاضر ناظر دی د نبی علیہ السلام د روضې په خوا کې درود شریف یا رسول الله او ویلی شي خوا کې چې هلته کې درود شریف دا دی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا د الله رسوله پتا دی صلات سلامي دا ویلی شي سلام ویلی شي صلات ویلی شي درود ویلی شي او د روضې نه چې لري بیا یا رسول الله یا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نه دی ویل پکار دا مسله د نبی علیہ السلام حدیث دی چې تاسو درود شریف وایه زما د روضې په خوا کې زه اورم او د هغې جواب در کوم
او چې کله تاسو لري نو بیا درود شریف وای هغه فرشتي په دې دنیا کې الله خوري کړی دي هغه ماته چې کوم دی نو هغه تاسو درود شریف را رسي نو هغه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا رسول الله دا الفاظ ویل داخل دي د اخري عشرې د پاره کوم دعا ویل بهتر دي د اخري عشرې د پاره ډېرې دعاګانې خو راغلي دي خو دا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا خصوصا د ليله القدر د شپې د پاره راغلي ده دارنګه استغفار راغلی دی او اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار جمع سوک وي او سوک واحد وي اللهم اجرني من النار دواړه ټیک دي اللهم اجرني یو کس اللهم اجرنا ځان سره خوا کې د نور مسلمانانو نیت وکړه اللهم اجرنا من النار دا دعا ډیره وای او استغفار دارنګه چې کوم دی دغه خاص شپو کې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نه تپوس کړو نو چې کدا شپه ماته معلومه شي زه پکې کومه دعا ویم وی دا دعا وای اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا خدا تعفو کوونکې او عفو خوخی ما تعفو کې خخزه کې د رشته کولو سو وظیفه یا عمل دا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ختم د هر مقصد د پاره سړی کوي کیږي هغه حاجات په الله پوره کوي 1500 پیری مخکې رسو سلسل پیری درود شریف دا د یو حاجت لپاره هر حاجت لپاره سړی کوي په یو نشست کې یو 40 منټ ټایم په لګي دا بار کول پکاري الله پاک چې کم دینو هغه دعا قبلي کوم مقصد د لپاره چې کوي هغه مقصد الله پاک پوره کوي بعضي غټ دغه شته دی هغه بعضي لګراني چې هغه د حاجاتو پوره کېدو دپاره ډېر مشکل حاجتي نو سړی د منزل ختم وکړي منزل ختم دی ته وایي چې قرآن مجید اوه منزله دی د خالي د ورځې نه منزل شروع کړي اول منزل بیا دویم بیا دریم د جمعې په ورځ ختم شي اوه منزله پوره شي بیا د جمعې په ورځ باندې د څلورو رکعاتو نفل نیت وتړي او په هر رکعت کې د سورت فاتحې نه وروستو 50 پیرې سورت اخلاص وایي قل هو الله احد او بیا سلام وګرځوي بیا جایز دعا وغواړي دې نه علاوه شاه ولی الله رحمه الله نه یو ختم نقل دی او دا ما دا عبدالحفیظ مکی صاحب انا اورېدلی دی مکه مکرمه کې چې کوم دی عبدالحفیظ مکی صاحب زموږ پاکستان یو ډېر بهترین عالم دی او ډېر قیمتي انسان دی هغه د حاجتو دپاره د شاه ولی الله رحمه الله په حواله باندې چې کوم دی نو یو مونځ ښودلی و چې څلور رکاته نفل و نیت سړی وتړي په اول رکعت کې د الحمد نه بعد دا دعا ووایي رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا سل پیری وی په اول رکعت کې بیا په دویم رکعت کې د سورت فاتحې نه بعد دا دعا وی وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد سل پیری دغه اول دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا دعا سل پیری بیا په دویم رکعت کې وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد دا دعا وی سل پیری آیت ته د قرآن مجید بیا چې کوم دی په دویم رکعت کینی بیا چې دریم رکعت تپاسی نو په دریم رکعت کې د فاتحې نه بیا رستو هغه اولنۍ دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین هغه سل پیری وی یعنی اول رکعت او دریم رکعت کې هغه دغه یوه دعا وی او بیا چې کوم دی څلورم رکعت کې دا ربي نه دغه بله دعا وعلیکم رب انی مغلوب نه دغه نه دا بله دعا مې چې کوم دی ذهن نه چې کوم دی نو دې وخت کې ووتله دغه نه ده دغه خو بیا وروستو ده
دا بل دعا ده د وخت کې زما د ذهن نه ووت دغه نه ده هلکه یاسینه تا ته وختي ما دغه نه وکړې دغه نه ده خو ویم درته زه خیر دی بیا که څلورم رکعت کې چې دغه وویلی شي نو بیا سلام به وګرځي التحیات سلام نه بعد چې کومه دی په سجده باندې به پرېوځي او په سجده باندې چې پرېوتو نو دغه درود شریف د مانځه درود شریف به ووایي او په دې پسې دا دعا به وایي رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر په سجده کې به دا سل پیرې ووایي سل پیرې به دا چې کوم دی په سجده کې ووایي نو الله پاک به چې کوم دی د هغې نه بعد دی چې کوم دعا غواړي نو هغه دعا به الله پاک چې کوم دی قبلي دغه دعا بیا ویم اورېږه دې وخت کې مې بلکل ذهن نه ووتله دا بل سوال ملګري کړی چې د جانماز باندې چې د کعبې تصویر وي نو هغه په هغې کېناستل ښه نه دي بې ادبي ده د تصویر د کعبې د تصویر هم چې کوم دی نو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير څلورم رکعت کې څلورم درېیم کې نه څلورم رکعت بیا یې د سره واورئ په اول رکعت کې د الحمد نه بعد د سوره فاتحې نه بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین سل پیرې په دویم رکعت کې د الحمد سوره فاتحې نه وروستو وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سل پیرې په درېیم رکعت کې چې دویم رکعت باندې کینی بیا پاسې درېیم رکعت ته نو د الحمد نه وروستو سوره فاتحې نه وروستو بیا دغه دعا چې دا اوله کومه دعا و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا به سل پیرې ووایي بیا په څلورم رکعت کې د الحمد نه وروستو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا به سل پیرې ووایي بیا چې کله سلام وګرځئ التحیاتو باندې کینی سلام وګرځئ او د هغې نه بعد به په سجده باندې پرېوځي او د مانځه درود شریف به ووایي د مانځه د اللهم صل علی محمد دا پوره درود شریف دا به ووایي او بیا د هغې نه بعد په دې سجدې په حالت کې رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا به په دې سجده کې سل پیرې ووایي او د هغې نه علاوه چې بیا کومه دعا غواړي هغه دعا دی چې کوم دی نو هم وغواړي که عربۍ کې ورته یاد دی که پښتو کې هغه به ویلی شي انشاءالله الله پاک به هر قسم حاجت چې پوره کوي به د کعبې تصویر په هغې من کېناستل یا په هغې باندې دا اسري وغیره کول بې ادبي ده نه ده په کار ښه بلډ پریشر دپاره وظیفه دا 313 پیرې درود شریف 313 پیرې دا درود شریف هر یو چې اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا هم دی او یو بل درود شریف دی اللهم صل علی محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل علی محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم دا درود شریف چې کوم دی دا کم از کم 313 پیرې سړی د ورځې وایي الله پاک چې کوم دی ورته صحت نصیب کوي د کمې زنانه چې د حمل باوجود وینه جاری شي روژه به نیسي یو خو دای چې داسې کمزوري شي دغه حیض هم نه دی او نفاس هم نه دی دې ته استحاضه وایي استحاضه یو بیماري ده د یو رګ د ګرمۍ تاو د وجې نه چې کوم دی د زنانه د بدن نه راځي نو هغې باندې یا اودس ماتېږي غسل پې نشته د روژې سره منافات نشته روژه به نیسي ها البته که تکلیف ورته ډېر و بیماره وه داسې کمزورې شوې وه نو بیا روژه نیوله خو د ډاکټر په دغه باندې وایي چې بهی تا روژه ښه ده نیوی شي نشي نیوی به ډاکټر پې پوهېږي د حمل د ضایع کېدو نه بعد 15 یا 6 ورځې پس وینه ودرېږي
او هغه روژه شروع کی بیا وینه راشي نو دا روژې نیوی شي که نه دې څه حکم دی دا د دې حمل نه یا ضایع کېدو یا د حمل پیدا کېدو پوره چې په موده باندې پوره پیدا شي د هغې نه بس چې کومه وینه راځي نو هغې ته نفاس وایي د هغې زیاته موده 40 ورځې دي او د کمې څه اندازه نشته کله هغه 2 ورځو کې 15 ورځو کې 6 ورځو کې هغه وینه بنده شي نو بس دا به غسل وکړي دا به منظم کوي روژه به هم نیسي البته که دا وینه بنده شوه او په سباله یا بله ورځ بیا شروع شوه نو دا به بیا روژه نه نیسي ځکه دا لا په 40 ورځو کې دننه دننه چې په 40 ورځو کې دننه بیا وینه راله نو روژه به نیسي ښه نه نیسي دا همدغه سوال دی تقریبا چې زنانه ته د نفاس په دوران کې د 40 ورځو نه مخکې د خپلې پاکۍ شک وي نو د روژې څه حکم دی شک خو خبره نه ده چې یقین وي او وینه زر بنده شي 15 ورځو کې 10 ورځو کې 8 ورځو کې نو دا باقي به روژې بیا نیسي او د شک باندې خبره نه چې خالص سپینې اوبه راشي مطلب دا چې وینه نه خړوالی هم نه سوروالی هم نه نو هغه روژه به نه نیسي او چې کله سپینې اوبه راشي صفایي راشي نو بیا به روژه چې کوم دی نیسي بعضې خلک زنانه د حیض د بندېدو لپاره ګولۍ استعمالوي د دې وجه نه چې دا قضا وروستو راته مشکله یې ګرانه دې متعلق دا اول خو ګولۍ استعمالول په کار نه دي ځکه چې دا بدن ته نقصان ورکوي دا کومه وینه چې الله پاک د زنانه د رحم نه جاری کوي نو دا نقصاني وینه ده دا ضرري وینه ده د بدن ته نقصان رسي دا چې بدن کې دننه پاتې شو نو دې زنانه کې نورې بیمارۍ پیدا کوي نو دا چې وځي نو دا بهتره ده او دا سوچ د سړی نه کوي او زنانه دې دا سوچ نه کوي ځکه په ټول کال کې 4-5 ورځې یا 6 ورځې یا 7 ورځې زموږ د دې وطن عادت د زنانو داسې دی نو دغه روژې به پکې قضا راشي ټیک ده خو دونه قدرې خبره چې وروستو خدای پاک تعالی په دې باندې هغه وروستو چې قضا راوړي هغه ثواب درکوي ها خو بیا هم که یو زنانه ګولۍ وخوړې وینه نه راتله نو د حیض راتلو سره چې کومه دی روژه نشي کېدی اوس حیض نشته دې بند کړی دی ښه خو یې نه دي کړي او روژه به نیسي د روژې فدیه کوم سړی روژه نشي نیوی لکه بیمار دی یا ډېر ضعیف العمر دی حد درجه بوډا دی هغه ته چې کوم دی نو روژه نیول ګران دي نو هغه دپاره فدیه ده لکه څومره چې سرسایه ده د یوې روژې په سر باندې 100 روپۍ به ورکوي مثال په طور نو دا چې کومې روژې مخکې تېرې شي د هغې ورکولی شي لکه اوس مثال د ننه پورې مخکې د اول روژې نه واله دا ورکولی شي دا وروستو روژې لا ده نیولې نه دي نو چې نیولې نه دي د هغې فدیه پرې راغلې نه ده هغه وخت پرې راغلی نه دی نو مخکې دې نه ورکوي دا مخکې او یا بیا چې کومې پاتې شي هغه د اختر نه بعد بیا ورکوي سر درد لپاره وروستو تعویزه د اجاز مولانا نه بیا واخلئ او وظیفه دا ده چې کله په سر باندې درد راشي نو بسم الله الرحمن الرحیم 11 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم 11 پیرې ووایه په دې ښی لاس باندې شف کا او په ټول سر باندې راکاږه انشاءالله خدای پاک به دې سر درد ښه کړي او تعویز چې واخلي هغه ټوپۍ کې کېږده او ټوپۍ په سر راوه خدای پاک به هغې سر درد ښه کړي دا یو سړي باندې زما قرض دی دا ورته په سرسایه کې حسابولی شم داسې به یې نه حسابې په دې زکات او صدقه فطر په دې کې قبض شرط دی قبض دې ته وایي چې زه تاله پیسې در کوم په زکات کې 100 روپۍ 1000 روپۍ نو دا به تاله درکړم دا به ته واخلې دا تا قبض کړې ته مالک شوې ته به داسې وکړې چې دا سرسایه دا پیسې به راوالي دا به هغه له ورکړي په سرسایه کې هغه ته به اوس واپس په قرض کې راکړه یا هغه ته ووایه چې هلکه چا نه پیسې راواله مال راکړه په قرض کې بیا یې ولې واپس چې کوم دی نو په سرسایه کې ورکړه نو ستا به غاړه خلاصه شي د هغه به چې کوم د قرض نه غاړه خلاصه شي معمولي غوندې دغه دی خو د شریعت په خبرو کې حکمت وي په هغې عمل کول پکار دي
مکروه ټیم کې د قرآن شریف د قرآن شریف د تلاوت دپاره مکروه ټیم نشته، هر ټیم کولی شي، هر ټیم. بس یو دس دی قرآن شریف راوالی نو هر د شپې د ورځې مکروه ټیم کې غیر مکروه ټیم کې هر څه کې کولی شي، دا څه ممانعت پکې نشته. دا سوالي لیکلی یو د جماعت امام له سرسایه ورنکوي خرابیانو سوالي لیکلی دا مطلب یې د سوال دا چې د جماعت امام له سرسایه سړی ورکوي که نه ورکوي، وردي کي ورله ډېره ښه خبره ده. هغه غریب دی، محتاجه دی، اوس که مالداري نو هغه له بیا ورکول نه وي په کار، او چې غریب دی نو سرسایه له ورکول په کار دي، ځکه چې هغه د نورو خلکو نه زیات حقدار دی، غریب هم دی، خبره باندې پوه شوې نو ورکولی شي ولې ښه. او که چا له د هغې د پاس هم غریب دی ولې ورنه کړله نو ښې ونه کړه او د هغه په روجو کې څه فرق نه راځي. دا لیکل چې کوئ که نه نو دا بیګار مه کوئ، لږ صفا لیکل کوئ که نه ډېر بخیلان یې، کاغذ هم د سره نشته دی. انسان باندې وجد راځي، وجد څه ته وایي؟ وجد ټوبونو ته وایي، دغه خو وجد نه دی، وجد جدا سیز دی، هغې کې ټوپونه نه وي، هغې کې مستی نه وي، ګډېدل نه وي. ښه تاسو به په دې نیټ باندې کتلي نو دا به تاسو هغې ته وجد، هغې ته وجد نه وایي، ته ګډا وایي او تاویږي ګیر چاپېره او ګډېږي، دا وجد نه دی. دا خو چې کوم دی شیطان یو وسوسه ده، دا استدراج دې ته ویلی کېږي، دا مسمرزم غوندې دی، چاته څه غلطه توجه وکړي. وجد چې وي هغه دا وي چې سړی د دې دنیا نه بېخبره وي، د دنیا نه بېخبري د ده لینک د ده چې کوم دی کنیکشن د الله سره، د بیت الله سره، د روضه اقدس سره لګېدلی، هغه ټوپونه نه وایي، هغه چغې نه وایي، هغه په قلار ناست وي او هغه د دنیا نه بېخبره وي، هغه جدا سیز دی، هغه وجه ده هغه راتلی شي او هغه لوی محنت او خواري غواړي. ښه دا کاروبار هم ډېر خراب دی، د یې دپاره د هر مانځه نه پس 7 پیرې صورت فاتحه وایي او په شواروز کې قل هو الله احد دا چې کوم دی 200 پیرې وایي او بیا یو بله وظیفه ده هغه وروستو د دینه حاصله کوي، هغه باید ودرکړي. د زم د اجزاو د نصاب د قیمت چې کوم دی دې وخت کې 57,750 روپۍ جوړېږي، دا خالص د چاندی نو چې د سړي سره چې کوم دی نو لږه سونی او د هغه سره نقدې پیسې هم چې کوم دی 200-500 روپۍ وي ډېرې کمې، نو دا به بیا یو ځای کولی شي، سونه به قیمت کی او دغه نقدې پیسې به ورسره یو ځای کي، نو که د هغې قیمت 57,000 یا 58,000 روپو ته ورسېده نو دی به د هغې نه صدقه فطر چې کوم دی نو ورکوي. ښه دا داسې تعویض شته دی چې یو سړي باندې وکړي او هغه د نیکۍ نه منې شي او غلط کارونه کوي. یو سړی وایي زما پلار زما زوی باندې خلک تعویضونه کوي، هغه د مونځ نه منې کوي، د قرآن نه منې کوي، د ذکر نه نیک عمل نه منې کوي او په غلطو کار. دا سحر جادو کېدی شي، دا تعویض نشي کېدی. سحر جادو کېدی شي، سحر کفر دی او کوم چې ادنا مرتبه ده نو هغه هم ګناه کبیره ده، اعلی مرتبه د سحر هغه کفر دی. نو دا سحر کېدی شي او تعویض دې ته ویل نه دي په کار، تعویض باندې داسې کار نه کېږي
او هغې باندې ضروري نه چې په هغې دې وشي. آیت الکرسي او اخري صورتونه سوره فاتحه دا ډېره ډېره وایه. الله پاک به هم د سحر جادونه منې کوي او څوک چې په نیک عمل نه کوي هغه په تبلیغ کې ولېږئ، هغه بیا په خپله باندې نیک شي، ښه به شي انشاءالله. ماحول ورله بدل کوي. په دې ماحول کې چې نو دا د ګناه ماحولونه دي. نو دا د ملګري خو ډېر ښه دا ترتیب لیکلی دی. موږ اکثر دا خبره بار بار کړې هم ده او د به پرې دغه کړی چې یو سړی وایي زما لاس اوزګار نه دي، تسبیح یا مشین کاونټر هغې باندې چې کومه دی نو ذکر نشم کولی، خوله مې اوزګار وي خو لاس مې اوزګار نه وي. مثلا داسې کار کوي، د پټي کې کار کوي، په دکان کې چې کوم دی لاسي مصروف دي، تسبیح نشي راغستی. نو دی وایي چې دا ترتیب ما لیکلی دی په دې، لکه استغفار دی دا 1500 پیرې دا په 12 منټه کې، دارنګې چې کومه دی لا اله الا الله 200 پیرې دا په 2 منټه کې، الا الله 400 پیرې دا په 15 منټه کې، الله 600 پیرې په 8 منټه کې، الله الله دا 100 پیرې په 1 منټ کې، الله 100 پیرې دا په 1 منټ کې، 1.5 سکنډه کې وسره 1.5 منټ کې، هو الله دا 1.5 منټ کې 100 پیرې، انت الهادي انت الحق رسول دا 4.5 منټه کې 100 پیرې، هو دا په 1.5 منټ کې 100 پیرې، یا حی یا قیوم دا 1500 پیرې په 1.5 منټه کې، یا ذل جلال والاکرام دا 100 پیرې په 1.5 منټ کې، او درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم دا 200 پیرې په 8 منټه کې. نو دا د یو خپل ترتیب دی. بیا به داسې کولی شي خیر دی زه خو وایم دا استغفار 1500 پیرې نیمه ګنټه وایه، 15 منټه وایه، 20 منټه وایه، ټایم ته وګوره او بس وایه خیر دی. که په دې کې څه پیرې کمې زیاتې شي هم څه ګناه پکې نشته دی. که 1500 په ځای باندې چې کوم دی نو 15 د پاسه شي، 10 د پاسه شي، 600 پیرې شي، 500 شي، په دې کې څه فرق نه پرېوځي، خیر دی. او لا اله الا الله کې هم دغه حکم دی، په یو منټ 2 منټه کې ویلی کېږي. ډېره ښه خبره ده. خدای پاک دې ټولو ته توفیق نصیب کړي. زنانه که په 2 رکعاتو په ځای 4 رکعات تراویح کوي کولی شي، جایز دي. دا دی وایي چې خپل ذکر تلاوت هم کوم او د نظر حفاظت هم کوم، ګډوډ خوبونه وینم. دا ګډوډ خوبونه د دغې سره تعلق نه ساتي، دا انسان ته راځي که د نورو وجو نه راتلی شي. نو ماسخوتن چې وده کېږي دا 21 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، 1 پیره الحمد، 6 پیرې آیت الکرسي، او د آخري 3 سورتونه 3 پیرې وایه. داسې ګیر چاپېره قبلې ته 4 واړه طرفونه اسمان ځمکې ته شف کوه، بیا په لاسو شف کوه، په ټول بدن راکاږه. د سحر جادونه به هم الله امان درکوي او د یارې ډراوني د غلط خوبونو د هغې نه به هم الله پاک حفاظت نصیب کوي. دا یو سړی دی چې ابتدا کې اوله ورځ باندې دیر ته تللی و، بیا واپس راغی، هلته کې روژه نه وه، او چې کلي ته راغی نو دلته روژه ډوډۍ وخوړله، ګناه یې وکړه، سخت جرم یې وکړه. ځکه چې مسله دا ده چې یو ځای ته خبر نه رسېدلی د رمضان او دی هلته یې روژه نه نیولي، خو چې کوم ځای ته راشي هلته روژه یې نو دی به روژه کوي. نبی علیه السلام په زمانه کې دقسې یو صحابي راغی د بل ځای نه، ماسپښین صحابه نبی علیه السلام ته وایي چې د مونږ خو روژه ده، مونږ روژه میاشت لیدلې وه. نو هغې ورته نبي علیه السلام صحابو ته وایي چې باقي ورځ خوراک مه کوئ، دغه روژه کېږي نه، خو د رمضان احترام دی، نو د احترام د وجې نه به سړی خوراک نه کوي. ښځې تراویح نه کوي، ګناه پکې شته، ولې پکې نشته؟ تراویح سنت دي، دا پاتې شي نو ښه خبره نه ده، د لوی ثواب نه محرومه شي. قیام رمضان د شپې دغه کول تراویح کول دي او هغه پاتې شي نو خامخا ګناه ده.
زکات په څومره کالي کې فرض دی چې خالص کالی وي نور هېڅ څیز ورسره نه وي 1 روپۍ هم ورسره نه وي 1 روپۍ خالص سره زر وي نو 9 تولو کې زکات فرض کیږي خو دا کېدی نشي چې د یو زنانه سره د 2 تولې 3 تولې 15 تولې کالي او د هغې سره د پیسې هم نه وي اخو یې 4 برګه د ماتې کړي او بیا یې ته تار هم چاپېره کړي خامخا ورسره وي تاسو ته خو به وایي چې ما سره یو پیسه هم نشته دی بس تا چې هغه 100 روپۍ راکړې وي هغه بیا خو هغه مې په پلاني مبارکۍ کې ورکړي خو که دې ولټوله خدای به صندوق کې ډک دی خو ته به یارې غږ ورته نه شي کولی نور چې کوم دی پیسې ورسره وي نو زکات په یو توله باندې هم زکات شته دی ته یې ولټوه پیسې به ورسره خامخا 100 روپۍ 500 1500 ډېرې پیسې ورسره وي خوارنه شوې په زرګونو روپۍ ورسره وي خو بس نه راکوي نو څه کوې ورسره د نوکرۍ لپاره راته وظیفه وښایه وروستو د هغې نه واخله هلکانو نه مرشد کی نگاہ سے کیا مراد مرشد نگاہ دې ته توجه ویل کېږي خلک وایي د مرشد را باندې نظر دی نو دا مرشدین طریقه دا ده چې خپلو مریدانو ته یو وخت کې 2 وخته کې 3 وخته کې په شواروز کې توجه کوي توجه مطلب دا چې هغه باندې لکه عام خلک څه پوهېږي نه او لکه دی د خپل مریدان په خپل ذهن کې راولي او هغې ته خیر رسولو یا د هغې دپاره دعا کوي دغه د مرشد نظر دی او د هغې په وجه باندې چې کوم دی الله پاک خیر رسوي کله کله په دې مریدانو کې بعضې کسان داسې وي چې هغه علما وي زیات لکه د هغې هم چې کوم دی تجربه شي یا مرشد ورته چې کوم دی اجازت هم ورکړي نو هغه توجه محسوسوي هم کله 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 بدن کې ګرمي محسوسوي کله بدن کې یخني محسوسوي یا داسې چې اچانک دی په بل څه کار کې خپل مرشد طرف ته فورا د خیال لاړ شي دا د هغه طرف نه توجه وي نو هغه وجې نه دا پنډوس ته دیوال ته ووایه واپس پر نو چې تا چا ته توجه وکړه نو هغه توجه به د هغه نه خامخا چې کوم دی دې طرف ته هم راځي دا نظر نه دغه مراد دی دا حدیث نه ثابت ته چې کوم کال باندې حج ونشي نو قیامت به راځي نه دا حدیث کې نشته مخکې ډېر زمانه داسې شوي دي چې څو ځل چې کوم دی نو حج هغه پاتې شوی دی حج نه دی شوی قیامت لا نه راغلی قیامت را نږدې دی ځکه چې علامات غټ دا مسلمانانو اجتماعیت ختمول دي مسلمانانو دینی اقدارو ته نقصان رسول دي جوماتونه مدرسې خانقاهونه مرکزونه د دې ورانول دا ورانول دې ته نه وي چې تر پسې تذکوره راواله بیلچه پسې راواله او دغه د بم ورته کېده ورانول یې دا دي چې تاسو تبلیغیانو نه بار بار دا خبره نه اورئ چې جومات په اعمالو باندې آباد کړي دا ظاهر آبادي خدای دا هر چاله توفیق ورکړي چې د سنگ مرمرو نه جوړ کړي خو اصل آبادي چې کوم دی جومات هغه په اعمالو دا دی کې د مونځ کېږي دی کې د ذکر کېږي دی کې د تلاوت کېږي دی کې د تبلیغ احکام کېږي دې ته چې کوم دی نو آبادي ویلې کېږي نو هغه اعمال په جوماتونو کې د قیامت علامې دي چې هر څه ګډوډ شوي دي الله دې رحم وکړي دا قیامت دا علامات دي د صلات تسبیح مانځه طریقه دا خو واضحه اسانه طریقه ده 4 رکعات دي په هر رکعت کې 2 مقاماتو کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ویل دي اول چې نیت وتړې سبحانه وې نو د هغې نه بعد به 15 پیرې ووې 15 بیا چې الحمد قل هو دي ووې هغې پسې به 10 پیرې ووې بیا په رکو کې به 10 پیرې ووې بیا رکو نه پاسې دی دی ته قومه وي په دې کې به 10 پیرې ووې او بیا سجده کې به 10 پیرې بیا د 2 سجدو منځ کې 10 پیرې کېناستې بیا په دویمه سجده کې دا 2 مقامات شو نو دویم رکعت به بیا د دقې نه شروع شي خو په دې رکوع سجده کې چې خپل کوم تسبیح دی ابا اول وې سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى دقه چې کوم دی نو ربنا لك الحمد دا به وې بیا به تسبیح چې کوم دی نو پسې وې بار ملک یما کار مې نشته دعا ته الله پاک دې د حلال شته ښکلی کار دله درکړي او دا سورت اخلاص 200 پیرې وایه انشاءالله الله پاک به درته نصیب کړي دا زموږ جومات کې یو کس پرون اعتکاف ته کېناستو ټیک دی ښه وکړه خیر دی دا باقي ورځې به اعتکاف وکړي سنت مؤکد خو
بنا دا کیږي. البته دغه نفل اعتکاف دی، یو ورځ هم کولی شي، دوه ورځې هم کولی شي، درې ورځې اعتکاف هم کولی شي. هغه څنګه چې وختي ما بیان کې خبره وکړه، تبلیغ والا چې کوم دی نو جومات ته راشي نو چې هغه جومات ته داخلېږي نو دا خبره ورسره وکړي چې د جومات ته داخلېدو دعا وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتك نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت یعنی زه د نفل اعتکاف نیت کوم. دغسې یوه ګنټه مې اعتکاف کولی شي نفل، او دا کوم چې د اخري د عشري اعتکاف دی نو دا د شلم روژه باندې د ماښام نه شروع کېږي نور پرېوتو د ټایم نه د اخري اختر د شپې پورې. نو د اعتکاف کې ثواب شته، بلا اجر دی پکې، بلا ثواب دی پکې. ښه یو عمل باندې څونه اجرونه ملاویږي، بار دی کوم اعمالو له نشي تللی د هغې اعمالو ثواب الله پاک چې کوم دی نو ورکوي. په مړي د آیت الکرسي څادر اچول د دې څه حکم دی؟ دا بېادبي ده، ټول خلک یې اچوي او د ښه خبره نه ده. د هغې د قرآن د آیتونو بېادبي کېږي نو دا نه ده پکار. د هغې په ځای باندې بس صرف سپین څادر پرې اچوه په مړي باندې. دغه آیت الکرسي د زړه ته کوزول پکار دي، عمل کې راوستل پکار دي. حدیث شریف کې راغلي دي چې هر مانځه پسې سړی آیت الکرسي وایي د دې سړي او د جنت په منځ کې مرګ دی. که دا سړی مړ شي الله به جنت ته داخلوي، ځکه چې دی وایي د په ژبه پې تلفظ کړی دی او باقاعده چې کوم دی نو په هغې عمل کړی دی، د هغې اجر به ملاویږي. په څادر اچولو نه ده، که ته ټول عمر په څادر دغه په سر هم ګرځې که نه ژوندی یو دغه څادر په سر ګرځې نو ښه به بېادبي د هغې وکړې. څادر کله څنګه لاندې راشي، کله به څنګه وي، کله به څنګه، د هغې ښه بېادبي کېږي. دا ما اچوئ څادرونه، ښه قضا عمري څنګه ده ما ته پته نشته. یو سړی مریض روژه نشي نیوی او د خلکو مخکې سیګرټ څکي، دا ښه نه کوي. دا د روژې کوم سړي له چې روژه خوړل شریعت جایز کړي تکه بیمار دی نو دی به د خلکو مخکې خوراک هم نه کوي، د خلکو مخکې به اوبه هم نه څکي، د خلکو مخکې به نسوار هم راشي، پښتانه خو نسوار کوي دا به نه کوي. ښه دا یو د روژې بې حرمتي ده. او بل د کم از کم د دې مسلمان بنده خو هم څه خیال ساتي. موږ په پاړه چینار کې سده کې یو، سده پاړه چینار نه دی خو یو ځای دی، هلته هندوان دي ډېر، په سده کې هندوان ډېر دي، سیټ دیویداس او امیرچند هریچند دا د هندوانو نومونه دي. دا دلته هریچند چې لیکلی دا پخوا چې کبانیانو د هندو په نوم دغه شوی دی. نو هغه هندوانو به پر روژه کې مالته امامتي کوله. په روژه کې به چې کبانیانو ډوډۍ به له کور نه راله، اول خو به یې داسې کول چې لږ ډېر ښه سړی به و پکې، یعنې لږ پوهه کس به و چې یاره نو هغه به ډوډۍ دوکان ته نه راوړه، کور ته ولاړ، د چا چې به کور نږدې و نو کور به یې ډوډۍ وخوړه بیا به راغی. او چې ډوډۍ بیا راوړم نو په داسې انداز به یې غوټه راوړه چې دا پته چاته نه لګېدله، د ډوډۍ پته لګي، ډوډۍ غوټه چې اخیستې شي که نه د هغې پته لګي، د هغې به هغه پټه غوندې راوړه. او بیا به چې کوم دی په دې دوکان کې یو طرف ته پرده لګولې وه، د هغه پردې نه شاته به کېناستل، ډوډۍ به یې وخوړه، مسلمانان به پرې خبر نه شو. دا د هغې د رمضان د مسلمانانو د هغې خو رمضان نه و که نه، رمضان خو د مسلمان دپاره دی. نو د دې خیال ساتل پکار دي، دا بېادبي ده، بې حرمتي ده د رمضان. پیري مریدي دا تصوف دې ته ویلی کېږي. دا خو څه نوې خبره نه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ ته په دې زما بیانات شته دی، نیټ باندې به موجود دي، په دې باندې ما ښه تفصیلي بیان هم کړی دی، 2-3 موقعو کې مې کړی دی چې د نبي علیه السلام د طرف نه موږ ته ډېر علمونه را نقل دي، خو یو 2 غټ علمونه دي. یو ته دا ظاهري علوم ویلی کېږي، دا قرآن، حدیث، منځ، روژه، حج، زکات، د دې مسلې چې کومې دي دا په حدیثو کې، قرآن کې اجمال دی، مختصر دی، حدیثو کې د هغې وضاحت دی، او بیا زموږ ائمه مجتهدینو د هغې نور وضاحت چې کوم دی د فقې په کتابونو کې کړی دی. او دویم علوم چې کوم دی موږ ته را نقل شوي دي هغې ته علم باطني ویلی کېږي.
چې هغې لا بیا په دې زمانه کې د تصوف او د طریقت نوم علما ورکړی دی. لکه څنګه چې د نبي علیه السلام په زمانه کې د حدیثو کتاب نه و، د حدیثو کتاب نه و، بخاري شریف نه و، مسلم شریف نه و، ترمذي شریف نه و. د نبي علیه السلام حدیث صحابو ته یاد او بعضې صحابو ځان سره په څه باندې لیکلي هم خو کتاب یې نه و. نو چې څنګه دغه کتاب راغی او هغې ته اوس چې کبنیانو صحیح بخاري وایي، هغې ته موطا امام مالک وایي، هغې ته موطا امام محمد وایي، مختلف کتابونه د احادیثو بلا. دا نومونه د نبی علیه السلام زمانه کې نه وو. وروستو خلکو دقه رنګې بیا د فقې مسلې رالې. بیا د فقې نه علاوه زمونږ په دې مدرسو کې 14 قسمه علوم فنون ورته موږ وایو دا پړاویږي. هغې کې نحو ده، صرف دی، اصول دي، فقه ده، معانی دي، فلسفه ده، منطق دی. دا علوم پړاویږي. دا د نبی علیه السلام زمانه کې نه وو. دا وروستو چې کوم دی نو بیا خلکو جوړ کړي دي او د قرآن د زده کړې دپاره، د حدیثو د زده کړې دپاره. دقه رنګې دا تصوف دا ټکی د نبي اسلام په زمانه کې نه و. طریقت دا ټکی نه و، خو د طریقت او د تصوف دا مسلې دا په دې احادیثو کې راغلي دي. هلکه دا ذکر به دونه پیرې کوي. یار که بل ځای مو اورېدلي که نه یې اورېدلي نو فضایل اعمال کې خو به مو اورېدلي که نه. فضایل اعمال تعلیم په هر جومات کې شکر دی الحمدلله کېږي او تبلیغیان ګرځي نو هغې دغه فضایل بیانوي. هلکه 100 پیرې چا لا اله الا الله وي دا چل به وشي. شته که نشته؟ خیال کې راله استغفار حدیث شریف کې راغلي دي نبی علیه الصلاة والسلام به کم از کم د ورځې 100 پیرې استغفار وي، کم از کم. صحابو ته ویلي دي. او یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت زینب خوا ته راغی رضی الله تعالی عنها. هغه لګیا وه هډوکي ورسره د خرماڼو. هغې ویې دا څه دپاره دي؟ 4 زره هډوکي. ویې دې باندې ذکر کوم. نو په دې تصوف کې خو اولنۍ خبره د ذکر ده که نه، بیا وروستو نورې خبرې ورسره د ذکر سره ورو ورو سوا کېږي. هلکه دونه به نفل کې او دونه به چې کوم دی تلاوت کې او دونه به دا کې او دونه به دا کې. خیال کې راله نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي زه تا ته د دې نه بهتر ونه ښیم. مطلب دا منع یې نه کړله چې ګنې دا مه کوه. که دا منع وی نبي علیه السلام ورته وایي چې دا شمار دی پکې د کوم ځای نه راوستی چې دله 4 زره هډوکي دي پیدا کړي. بل روایت کې راغلي چې صحابي د تار له غوټې ورکړې وي، لکه څنګه د تسبو کې دانې دي که نه، هغې تار له غوټې ورکړې وي. نو هغه به یې داسې یو تار یو غوټه به یې داسې کوله او استغفار یا درود شریف یا لا اله الا الله دا به وي. حدیث شریف کې راغلي یو سړی د جمعې په ورځ باندې 100 پیرې، یو روایت داسې دی یو 200 راغلي درود شریف وایي د نبی علیه السلام شفاعت ولا واجب شي. نو په دې طریقت کې او په دې تصوف کې خو همدغه خبرې نور څه پکې نشته دی. او دا علوم د حضرت علی کرم الله وجهه، د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په واسطه باندې موږ ته را نقل شوي دي. او بیا وروستو هغه ترتیب ورله علما ورکړی دی د اسانتیا دپاره. لکه څنګه چې ما تاسو ته د هغې مثال پیش کړو چې مدرسو کې دا او مدرسې په ځای پرېږده، د مدرسو نه عام خلک نه خبر، هغې نه طلبا علما خبري. دا د تبلیغ دا سلسله چې کومه ده 3 هفته هلکه چې روزه ده او عشره ده او 4 میاشتې دي او چله ده او 2 میاشتې دي، دا د نبي اسلام زمانه کې نه و. خو تبلیغ و. څنګه تبلیغ و؟ تبلیغ بل ته د الله خبره رسول، بل ته د رسول الله خبره رسول. دا و د دې خو دا ترتیب نه و چې سې روزه به لګي. اوس ته به څه وایي چې سې روزه دا خو نه، دا د علماو د بزرګانو په قبرونو باندې د الله پاک کروڑها رحمتونه نازل کی چې هغوی زمونږ د کمزورۍ ته وکتل چې دا خلک د صحابو په شان قرباني نشي کولی چې یو صحابي لاړ او 40 کاله پس کور ته راغی. موږ کیسو کې وایو 40 کاله پس کور ته راغی او 40 کاله بعد هغه وخت سعد ابن ابي وقاص د حج په موقع باندې روان شو او د هغه قبر اوس هم په سینکیانګ صوبه کې په چین کې موجود دی. دارنګې چې کوم دی ابو ایوب انصاري د قسطنطنیه په غزا کې استنبول چې ورته ویلی کېږي اوس د قسطنطنیه په غزا کې تللی اوس هم قبر هلته کې چې کوم دی نو موجود دی او لا پکې دا مزم ده چې هلته باران کله نه کېږي خلک راشي د ابو ایوب انصاري د قبر په خوا کې دعا د الله نه وغواړي خدای پې باران وکړي. خلک مراله نو دا د تصوف دا طریقې د تبلیغ دا طریقې دا جوړې شوي وروستو دي خو بنیاد یې هلته موجود دی. د درس دا طریقې قرآن به نبي علیه السلام خلکو ته وی که نه بیا وي
یتلو علیهم آیات ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. د قرآن تلاوت، د قرآن معانی ترجمه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته کوله، تفسیر ورته کو، دغه درس اوس د مدرسو شکل اختیار کړی او صحابه به لېږل جماعتونه په خپل نبی علیہ السلام ته د دعوت لپاره، اوس د تبلیغ او د دعوت هغه بل شکل اختیار کړي، هیڅ فرق پکې نشته. نو دغه رنګ تصوف هم دی د دې ترتیب چې کوم دی، دا ډېر تفصیلي خبر ده په دې وخت کې هغه ټولې خبرې پکې زه نشم کولی. اپنے شجر مبارک سلسلہ کے بارے میں دغه کې لیکلي د دې باره کې ما ته خو ډېر سلسلو کې اجازتونه مختلفو کې راغلي دي. نقشبندیه کې الحمدلله د دوو دریو علماونه ما ته اجازت ملاو شوی دی او قادریه کې د دوو دریو بزرګانو نه ملاو شوی دی. دارنګه چې کوم دی چشتیه کې، سروردیه کې، ټول څلورو واړو سلسلو کې بیا په دې چشتیه کې دوه دي، چشتیه صابریه، چشتیه نظامیه، دواړو کې اجازت ملاو دی. دارنګه قادریه یو چې کوم دی د عبدالغفور صاحب د سوات د سیدو بابا دغه سلسله چې کوم دی هغه موږ ته را رسېدلې ده. یو چې کوم دی نو دا زموږ د خپل حضرت صاحب چې کوم دی سلسله ده د هغې د حاجي عبداللطیف صاحب نه د هغې نه سلسله راغلي او د ابتدا نه لیکلي دي. د رسول الله مبارک نه واخله دا سلسله باقاعده دلته په هغه ځای کې هم لیکلي دي. دلته چې کوم دی نو موږ چې چا دا کاپي ورکوو په هغې کې هم سلسله په اخر کې چې کوم دی ټوله سلسله لیکلې ده او الحمدلله موږ ته په مختلفو طریقو باندې هغې اجازت ملاو دی او هغه طریقې موږ استعمالوو او چلوي. ښه دا زیات خلک وایي چې د پېشمني او د افطار په اوقاتو کې چې د خپلې جومات د امام سره روژه نیسئ او روژه یعنې د هغه په وینا باندې ټیک ده، که وخت هغه په صحیح ټایم باندې اذان کوي نو صحیح خبره ده، خو د ګنټې خیال ساتل پکار دی. یو عالم هم داسې به نه چې هغه به د وخت نه مخکې اذان کوي او د وخت نه مخکې به چې کوم دی نو هغه روژه ماتي، دا خو کیدی نه شي. البته د ګنټې خیال ساتل پکاري. ګنټه چې کوم دی نو دا زما په خیال په دې موبایلو کې چې کوم ټایم دا سټنډرډ ټایم معیاري وخت چې کوم د پاکستان دی په هغې باندې ګورې یوه نقشه شته دی، بس نقشې ته ګوري که ستا امام د 15 منټه وروستو اذان کوي نو کوي دي خیر دی، ته چې خوشي تا ته اجازت دی روژه چې کوم دی نو ماتولی شو. یو زما یو دوست د اهل حدیثو په مذهب دی، د اهل حدیثو مذهب نشته، مذهبونه څلور دي. خیال کراله آزاد خیالي دا بې مهاري هغه د مذهب هغې ته مذهب ویل نه دي پکار. او چې قرآن مجید کې راغلي دي چې تاسو قرآن په مانځه کې لوستی کېږي خاموش اوسئ او بالکل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. موږ دا وایو، دا دلیل په حقیقت کې زموږ دی. دا هغې الحمد وایي په امام پسې، موږ الحمد مه وایو. هغې کې یو دا ده چې اذا قرئ القرآن کله قرآن لوستی کېږي خاموش اوسېږئ. دویمه خبره دا ده چې د چا امامي حدیث شریف دی د ترمذي شریف، ابو داود شریف حدیث دی چې د چا امام وي نو د امام قرات هغه د ده لپاره قرات دی، به خاموش په امام پسې ولاړي. او وایي ستاسو مولیان وایي چې رکات په منځ کې چې کوم دی نو سړی داخل شي مانځه کې نو نیت او ثنا به نه به وایي. نیت خو د زړه اراده ده، نو چې ته مانځه کې داخلېږي نو نیت به کې که نه به کې. دا دې ته نیت نه وایي چې نیت مې وکړو اخلاص او 3 رکعته او 15 رکعته او 6 رکعته مونځ کوم، نه دغه زموږ د پښتنو طریقې دي. نیت اراده قلبي. ته چې د جومات ته د مازدیګر ټایم کې راشي او دلته جمع ولاړئ نو ته چې الله اکبر وایې نو ستا په دې وخت کې څه خیال چې زه څه وخت مونځ کوم او څو رکعته کوم. په دې زړه کې دا چې د مازدیګر مونځ کوم او 4 رکعته کوم، که نه د ماښام مونځ کوم او 15 رکعته کوم، نه دغه نیت دی. نو دا نیت په الفاظو او پاتې ثنا نو دا مسله ده چې کله سړی مانځه ته راغی او امام قرائت شروع کړی دی، امام قرائت شروع کړی دی نو دی به ثنا نه وایي. دی چې بیا کوم رکعت د ده نه شوی دی شوله او چې یا که رکعت ته شوی دی نو بیا چې کله دی کوم رکعت ته پاسېد هغه به د ثنا نه شروع کړي. دا یې د ځانه خبره کړې ده، غلط یې ویلې. په جمع سره نفل کول، اعلان به ول سړی نه کوي، په جمع نفل کوي ختم پکې کوي. نو داسې کولی شي
ځان له خو ډېر بهتر دی، نفلو کې ځان لوالی بهتر دی، ځکه چې دی دا الفاظ ووایي او دی سجده په خپله طبیعت باندې اوږده سجده کوي، لنډه سجده کوي، هغسې وکړي. خو بیا هم که په مثال په طور په جومات کې څوک په اعتکاف کې دي، هغې کې حافظ دی، یو چې هلکه دونه اوږده اوږده رکعتونه خو موږ نشو کولی، حافظ دی مخکې چې کوي دی ورته، خو اعلان به نه کوي چې نور خلک ورپسې راشي. دا جبه من خلی د دې دا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، دا هر مانځه پسې 3 5 11 پیرو پورې څونه ویلی شي، 3 پیرې کم از کم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان شاء الله خدای پاک با په دې باندې جبه کولاو کی. نارینه اولاد د پاره وظیفه رستو به د الکانونه والی تعویذ بم در کی، وظیفه هم در کی. دا دی وایي چې مزه خو غیر دینی کارونه نه کومه، بیا په ذهن دا بېچیني او بېچیني انسان کمزوری دی، راځي هغې دپاره ذکر ډېر کوه، خصوصا درود شریف ډېر وایه. درود شریف کم از کم 313 پیرې هر درود شریف چې ان شاء الله خدای پاک به ذهني سکون نصیب کوي، ذکر سره نصیب کیږي. څومره ډېر سړی ذکر کوي، تلاوت څومره ډېر کوي، الله پاک ورته ذهني سکون نصیب کوي. دا مدثر دوبۍ نه دغه کړی دی، قرنطینه کې یم دعا راته وکړي چې کامل صحت نصیب کا او الله دې جوړ کا، الله دې روح سالم خپل وطن ته راوله. دا فیسبوک کمنټ کې ډېرو ملګرو د دعاګانو درخواست کړی دی، الله پاک دې د هغې ټول حاجات پوره کړي، الله دې د هر قسم آفات و بلیاتو مصائب و تکالیفونه په امان کې وساتي. نو دغه خبره دا سوال جواب دغه درود شریف وایه. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله زموږ رضا شه، د خپل رضا کارونه رانه والي، مصیبتونو تکلیفونو په امان کې الله څومره ملګري دلته راغلي، هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچ، په هر قدم یې ګناه معاف کړي، درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین موږ کې څه خیر دوی له ورکړي، دوی کې څه خیر الله موږ ته راکړي، موږ کې څه شر الله دوی ته محفوظ کړي، دوی کې څه شر الله موږ ته محفوظ کړي. الله زموږ یو بل سره مینه محبت د خپل رضا لپاره وګرځي. الہ العالمین دلته کتاب جمعات کې د نیک عمل د پاره راجمع کړي او کریم ربا دغسې مونږه د عرش د سوري لاندې راجمع کړي، خدای د نبی علیه السلام د جنډې لواء الحمد لاندې مراجمه کړي، الہ العالمین جنت الفردوس کې مراجمه کړي. الہ العالمین څومره مسافر دي په منورو وطنونو کې، که د هغې څومره حاجات دي خدای ته یې د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. د دغې مسافرو څوک چې پکې بیماران دي الله ته صحت کامله عاجله نصیب کړي. الہ العالمین د هر قسم آفات و بلیاتو نه حفاظت نصیب کړي. خدای په خپل وطن کې د ټولو مسافرو د رزق او د روزۍ بندوبست وکړي، خدای هغې له اسباب مهیا کړي. ټولو مسلمانانو دپاره دعا وکړي، موږ ټول عاجزان یو، محتاجه یو، الله زموږ نه رضا شي، د دنیا د آخر خیر هم نصیب کړي، اسباب راله مهیا کړي. د جومات دپاره د مدرسې دپاره دعا وکړي، الہ العالمین جومات کې کومه نیمګړتیا ده الله پاک دا پوره کړي، دې دپاره الله وسایل او اسباب مهیا کړي، دغې مدرسې تعمیر دپاره الله اسباب او وسایل مهیا کړي. الله پاک زموږ نه رضا شي، د دنیا د آخر خوشحالۍ زموږ د ټولو نصیب کړي. الہ العالمین موږ باندې رحم وکړي، موږ کمزوري یو، محتاجه یو. خدای په دې رمضان کې رانه کومې کوتاهیانې شوي دي الله هغه کوتاهیان راته معاف کړي. خدای موږ توبه کوو، ته موږ توبه قبوله کړي. الہ العالمین دې باقي ورځو کې د صحیح اعمالو کولو توفیق راته نصیب کړي، د دنیا د آخر خیر د ټولو ملګرو نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين.